څومره چې د ایمان لوازمات دي، څومره چې د ایمان فرایض دي، څومره چې د ایمان واجبات دي، ورسره هغه به هم ادا کې، نو الا بستا ایمان کامل او مکمل وي. ټیک ته دا خبره درسته ده چې د ایمان دراوړلو نه چې څوک ایمان راوړي نو د دغه ایمان د وجې دی انسان باندې دا یو ټپو لګي چې دا سړی مسلمان دی، دا سړی مومن دی، دې سړی اسلام قبول کړی دی او ایمان راوړی دی. د دې ځای پورې دا خبره درسته ده. د ایمان د وجې نه انسان ته چې کوم عزت میلاویږي، نو الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې د ایمان د وجې نه په انسان کې غیرت راځي او بے غیرتی د دې انسان نه ختمیږي. دا د ټولو نه لویه خبره ده. د دنیا یو معمولی شانتی کار هغه بغیر د مشقت نه، بغیر د تکلیف نه هغه سر ته نه رسی. اوس که یو کس د میاشتې 100,000 روپۍ اخلي، 100,000 روپۍ ګټي، نو دا به یوه میاشت خامخا په سکول کې، په کالج کې یا په بل داسې ځای کې نوکري کوي، مشقت په برداشت کوي، تکالیف په برداشت کوي، نو د هغې په نتیجه کې دته دغه پیسې میلاوي. که څوک خپل فصل وکري، پټی وکري، نو صرف د دومره پورې دا خبره نه ده چې د پټی وکارو، فصل وکارو او دی به اوس په آرام سره ناست وي او د دا فصل به په خپله راخیږي، دی به پکې ګوډ نه کوي، دی به له اوبه نه ورکوي، دی به پالنه نه کوي، خصمانه به نه کوي او د دا فصل به دی چې څنګه غواړي هغه شانتي به د دا فصل کوي. دا یو غلط سوچ دی، دا یو بیکاره سوچ دی. بهترین زمیندار هغه سړی دی چې د خپل فصل وکړي او بیا پالنه کوي، خصمانه کوي، ګرمي پسې برداشت کوي، یخني پسې برداشت کوي. په یخنۍ کې په سهار وختي کې دی ځي د خپل پټي حال احوال اخلي، دغه شان په ګرمۍ کې غارمو ته نه ګوري او دی ځي او د خپل پټي حال احوال اخلي. نو د دا فصل دا به په ټولو پټو کې د ټولو زمیندارو نه به د دا فصل بهترین راخیږي. یو سړی کور جوړی، آبادی جوړی، بیلډینګ جوړی، نو خامخا دا سړی به مشقت برداشت کوي، پیسې به هم لګوي، د مزدور سره به لاس اچوي، مصري ته به ودرېږي، خښ ته به ورکوي، مساله به ورکوي، بیا به یې اوبه کوي، د هغې به پالنه کوي، خصمانه به یې کوي. نو د هغې نه بعد به د دا بیلډینګ د دا آبادي دی چې څنګه غواړي او څنګه په بهترینه طریقه سره غواړي، نو دغه شانتې به دا جوړي. اوس تاسو سوچ وکړئ چې د دنیا یو معمولی شانتې کار هغه د پالنې نه او خصماني نه بغیر سر ته نه رسی، نو بیا دومره لوی جنت ګټل چې په هغه جنت کې نه د ګاونډي سره لانجه شته، نه د بچی فکر شته، نه د رزق فکر شته، نه خفګان شته، نه څه سوچ فکر شته. همیشه د پاره خوشحالي ده او خوشحالي ده. او داسې جنت دی چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هغې سوچ او فکر هغه چې په کوم انداز باندې جوړ شوی دی،
هغه چې په کوم طریقه او په کومه لاره باندې جوړ شوی دی نو هغه ډیره بهترینه لار ده د هغې سوچ هم د چا په ذهن کې نه دی راغلی د هغې د میوو سوچ د چا په ذهن کې نه دی راغلی داسې یو بهترین جنت الله تعالی جوړ کړی دی او دا انسان الله تعالی دی دنیا ته رالیږلی دی د دې دپاره چې ته لاړ شه دنیا ته او ستا به بیا د مرګ نه پس نتیجه نو که په هغه نتیجه کې ته پاس شوې په هغه نتیجه کې ته کامیاب شوې جزه دغه جنت ستا ځای دی دغه ما ستا دپاره جوړ کړی اوس د دنیا یو معمولی شانتې کار هغه د مشقت او د تکلیف د دې د برداشت کولو نه د هغې د پالنې او خصمانۍ نه بغیر سر ته نه رسي نو دومره لویه خوشحالي چې هغه ابد الآباد خوشحالي ده ابد الآباد زندگی ده هغه بغیر د مشقته بغیر د تکلیفه هغه به مونږ او تاسو ته بیا څنګه حاصلېږي رسول الله مبارک هغه څومره تکالیف برداشت کړي دي په دې دنیا کې د ټولو نه نیازبین شخصیت د ټولو نه لاډله شخصیت الله تعالی ته په دې پورا انسانیت کې رسول الله مبارک ہو عقل خو دا خبره کوي چې رسول الله مبارک ته هیڅ تکلیف نه برداشت کوي هیڅ مشقت ته هغه نه برداشت کوي ځکه چې هغه د ټولو نه قریب ترین انسان الله تعالی ته هغه په انسانیت کې او هغه ته دا معلومات وو دا وته معلومه و چې الله تعالی ما جنت ته بوزي دا غي باوجود که د طائف سفر تاسو ولټوي هغه بس د تاریخ پاڼې وګورئ نو د انسان د سترګو نه بی اختیار اوخ کې دانګي چې پر رسول الله مبارک باندې کم تکالیف او کم مشقت راغلی نو چې هغه انسان وګوري نو انسان د سترګو نه بی اختیار اوخ کې ودانګي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې کله رسول الله مبارک د شپې مونږ ته ودرېد نو ولي جوفه ازيد كازيد المجلل د دې رسول الله مبارک دا سینا دا به داسې خټ کېدله داسې به خټ کېدله لکه څنګه چې یو پتیلا څنګه چې یو کټوي سړی په اور باندې کیږي او هغه را خټ کېږي حتی تورمت قدماه وفي روایت حتی توفرت قدماه د رسول الله مبارک خپې به وپړسېدلې تر دې پورې چې د رسول الله مبارک خپې به وشلېدلې دا تکالیف هغه ولې برداشت کول دا دومره سختي هغه د څه لپاره تیرولې دا دی امت ته یو پیغام دی امت ته پدې کې یو میسج دی چې داسې یو شخصیت چې هغه الله تعالی به حساب به کتابه جنت ته بوزي چې داسې شخصیت د وجنه الله تعالی دا دنیا پیدا کړې ده دغه شخصیت د وجنه الله تعالی دا اسمان پیدا کړی دی دغه شخصیت د وجنه کماو تانن ګرځو نو دغه شخصیت د وجه ګرځو او د معراج د واقعي یو قصه تاسو ته زویما کله چې مسجد اقصی ته د تمام انبیای کرام راجم شول هر یو پیغمبر خپل صفات بیانول او د الله تعالی حمد و ثنا به بیانول هر یو پیغمبر خپل باری ذکر کړلا خپل تقریر وکړو کله چې د رسول الله مبارک نمبر راغی نو رسول الله مبارک چې حمد و ثنا بیان کړلا به خپل صفات بیان کړل نو بیا وی الله تعالی ما ته دا صفت امر کړی دی
چې دا څومره انبیای کرام دي د آدم نه واخله تر عیسی علیه السلام پورې دا به د قیامت په ورځ باندې ټول زما د جنډې لاندې ولاړي. دا ټول انبیای کرام به زما د جنډې لاندې ولاړي. او په دې خبره باندې وی زه فخر نه کوم دا زه د بل نبی د شان د کمولو لپاره دا خبره نه کوم. والله تعالی ما ته دا صفت راکړې ده چې د قیامت په ورځ باندې با د آدم علیه السلام نه واخله تر عیسی علیه السلام پورې دا ټول انبیای کرام زما د جنډې لاندې ولاړ. سبحان الله. دا عزت، دا فخر او دا فضیلت الله تعالی زمونږ استاد خوږ پیغمبر ته ورکړیو. دا غي باوجود هغه دومره تکالیف برداشت کړل، هغه دومره مشقتونه برداشت کړل، دومره سختي برداشت کړل چې هغه چې کله انسان د تاریخ په اوراقو کې ګوري نو د انسان د سترګو نه اوښ کې وي. صلح حدیبیه کې کله چې د حدیبیه په مقام باندې د کفارو هغه نماینده راغی او صلح حدیبیه کې دله سهیل نومو داغه هغه راغی او ټول صحابه کرام جمع دي ناست دي. 1400 صحابه کرام په دغه مجلس کې موجود دي. صلح حدیبیه کېږي. د کفارو ترجمان او نماینده سهیل راغلی دی. رسول الله مبارک مخې ته ناست دی. هغه 10 شرایط داسې بیان کړل چې دا 10 شرایط ټول د مسلمانانو ظاهري طور باندې مخالف. اولنې شرط دا بیان کو چې کله د مدینه منورې نه تاسو یو کس راشي مسلمان او هغه مرتد شي او زمونږ ځای ته راشي، زمونږ ځای ته راشي کافر شي هغه، نو مونږ به واپس تاسو لنه درکو. او زمونږ که یو کس داسې چې مسلمان شو راغی تاسو ځای ته نو تاسو به لږی هغه به مونږ له راکوئ. اولنی شرط داو چې که زمونږ یو کس مسلمان شو راغی تاسو ځای ته نو دغه مسلمان به تاسو نیسئ او مونږ له به واپس راکوئ. او که ستاسو څوک مسلمان راغی زمونږ سره کافر شو نو دغه کافر دغه به بیا مونږ تاسو له نه درکو. دا شرط چې کله بیان کو صحابه کرام ناست دي. صحابه کرام آنکھ بګولا شو، سترګې سرې شولې چې دا خو یو غلط شرط دی. یا خو دې خبره وکړه چې که ستاسو څوک مسلمان شو راغی زمونږ ځای ته زمونږ به تاسو ته ناواله کوو، او که زمونږ څوک مسلمان درغی ستاسو ځای ته جو تاسو یې مونږ ته ماواله کوئ. او یا داسې وکړئ چې که ستاسو څوک راغی زمونږ سره مسلمان شو نو مونږ به تاسو ته حواله کوو، او که زمونږ هغه درغی ستاسو ځای ته جو تاسو به مونږ ته حواله کوئ. خدا شرط داسې بیان کو رسول الله مبارک خاموش ناست دی. رسول الله مبارک کو ته فرمای بل یو شرط وایا. وی دویم شرط دا دی چې تاسو اوس کومې عمرې لراغلی نو په دې کال به تاسو عمره نه ادا کوئ، او د عمرې په نیت باندې راغلی وغه. عمر رضی الله تعالی عنہ خو جرنیل اسلامو جلیل القدر صحابی دی، هغه چرته دا خبره برداشت کولې شوې. هغه را پاسید او رسول الله مبارک مخې ته کېناست. وی دا الله رسوله ته د الله تعالی پرشتونه پیغمبري؟ وی او بالکل پرشتونه پیغمبري ما. نو تا خو ما ته ویلو چې ته به عمره ادا کې او د دې سره شرط چې کم نه هغه دا ولګاو چې ته په دې کال کې به عمره نه ادا کوې. وی دا شرطونه خو زموږ مخالف دي، دا خو زموږ نه برداشت نشي کېدی. وی عمر زه د الله رسول ما، زه د الله تعالی پیغمبر ما، چې زه کوم کار کوم تاسو په هغې باندې خاموشي اختیار کړئ او خاموشه کښېنئ. تا ته خو ما دا نه دي ویل
چې ته به په دې کال کې عمره ادا کې، خو ویل مې دي ته چې عمره به ادا کې، بس زندگی کا الله راکړه عمره به ادا کې. عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات غوسه دی، بیا را پاسې دو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زې تراغه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عرض کړي چې ابوبکر رسول الله مبارک خود هغه سهیل د کفارو د هغه نماینده سره داسې په دې شرطونو باندې صلح کوي، او رسول الله مبارک ما ته ویلو دا چې په دې کال کې یا په زبر عمره لراولم او ته عمره ادا کې، او هغه عمره هغه شرط وسام ختم کو او ټول شرایط زمونږ مخالف وی. عمره هغه د الله تعالی رسول دی، او رسول الله مبارک خو ته دانه دی ویل. ګورو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې نه خبر نه دی چې رسول الله مبارک دی عمر ته داسې جواب ورکړی دی. وی د دې خبرې نه رسول الله مبارک ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دې خبرې پته نشته دی. د هغې باوجود وتسوي وای داسې چلې عمره چې د الله رسول ته ویلي دي چې عمره به ادا کې، نو کدی کالی ادا کې او قبل کالی ادا کې عمره خو به ادا کې کنه. او هغه چې کومه فیصله کوي هغه مونږ ته مقبوله نه، هغه مونږ ته قبوله ده، او بس ته خاموشي اختیار کړي. په هر صورت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی. علماء کرام فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نسبت کې د رسول الله مبارک او د هغه دا نسبت اتحادی دی چې رسول الله مبارک ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خبرو معلومات نو، ابوبکر صدیق ته رسول الله مبارک د خبرو معلومات نو، او یو شانتي جواب ورکړ. دا د صحابه کرامو د رسول الله مبارک سره مینه وا، یو قلبي مینه و د هغې سره چې معلومات په ورته نو، الله تعالی به هغې ته په زړه کې اچوله، هغې به حق شانتې خبرې بیا کولې. په هر صورت دا اجلاس شروع دی. دا مجمع د مسلمانانو طرف نه په 1400 صحابه کرامو باندې مجتمع ده. په دغه دوران کې د دې سهیل د دې کفارو د نماینده بچه ابو جندل راغی. په هتکړو کې، په زنځیرونو کې او په هتکندو کې هغه گیر دی او جاړي او را روان دی. دغه مجلس ته ځان د رسول الله مبارک مخې ته حاضر کړ، او دا د کفارو د نماینده د سهیل بچی دی، مسلمان دی. هغې ونیولی، د هغې نه چې کوم دی ځان را خلاص کړ، د رسول الله مبارک مجلس ته ځان را ورساو. کله چې راغی نو سهیل وایي چې شرط خو مونږ دا ایښودی دی چې که زمونږ څوک راغی ستاسو خواله، نو هغه به مونږ ته واپس راکوئ. دا سهیل جاړي، ابو جندل جاړي، چغې وایي او خپله ملا یې ښکاره کړله. پاڅېدو او د 1400 صحابه کرامو نه دا استغاثه کوي چې د دین دپاره ما دومره تکالیف برداشت کړل، ما سختي سختي برداشت کړلې، ما د کفارو هر قسمه سختي ته ځان نیولی، او تاسو و صحابه کرامو په خدمت کې د رسول الله مبارک په خدمت کې عرض دا دی چې ما چرته دوی ته واپس ورنه کړي. صحابه کرام هم غوسه دي. رسول الله مبارک سهیل ته وایي دا ستا بچی دی، او چې د دې په بدله کې ته څه غواړې نو هغه به مونږ تا ته ادا کو، دا مونږ ته پرېږده. وی نه اوس خو مونږ دا شرط کېښودو. رسول الله مبارک ورته فرمایي فیصله خو ملا نه ده کړ، دسخط یې خو مونږ نه دي کړ، معاهده خو توی شو نه ده. ابو جندل زارو قطار جاړي د رسول الله مبارک په خدمت کې چې ما ورته واپس حواله کوم. رسول الله مبارک ورته فرمایي چې ستا د وجې په دې معاهده کې ټول راځي، نو لہذا زه به داسې وکړم چې تا به
واپس حواله کوم د خپل پلار او ستا به الله امداد کوي الله تعالی به ستا مدد کوي اوس ګوره مسلمانی ایمان دې ته ویل کېږي د 14مې صدۍ 1400 کاله وروسته چې کوم زمونږ ایمانونه دي اوس که دا بل څوک وی په مونږ کې څوک وی او داسې سختې د دین دپاره برداشت کړی وی بیا راغلی وی مونږ چې بیا پې ورځه نو هغه به وي چې پرېږده مړه دا مسلماني اړو کومې نه ستا د دین دپاره چې کوم دی ما څومره سختې برداشت کړي او ته ما بیا غي ورته حواله کې ایمان دغې ته ویلی کېږي هغه ورته حواله که واپس یې بوت د ځان سره معاهده توی شوله دسخط یې وشوې صلح حدیبیه وشوله څو ورځې پس ابو بصیر دا د مسلمانانو دا کمزوري مسلمانان بیا هغې ونیولي د ځان سره نو ابو بصیر د هغې نه ځان را آزاد که هغه اتکړې ماتې کړلې او راوتښتېد او مدینې منورې ته راغی کله چې مدینې منورې ته راغی نو رسول الله مبارک ته عرض کوي چې دا الله رسول د هغې هتکړې ما ماتې کړې د هغې هتکنډې ما ماتې کړلې او زه ستا په خدمت کې حاضر شوم لږ وخت پس 2 کسان راله د دې کفارو وی دا سړی راغلی دی او معاهده مونږ دغه کړې وه چې که زمونږ د طرفه څوک راغی نو هغه به مونږ ته واپس ادا کوئ واپس پې راکوئ ابو بصیر ته رسول الله مبارک فرمایي چې ته به واپس د دیو سره ځې وینا د الله رسوله ما خو هغه اتکړې ماتې کړي دي او زه راغلی یم ستاسو خدمت لا ستاسو په خدمت کې زه حاضر شوی یم وینا الله تعالی به ستا امداد کوي او د دغې وجې نه خو ما چې کوم دی نو وعده کړې ده معاهده مې کړې ده اګریمنټ مې کړی دی د رسول الله مبارک وعده هغه هم داسې پوخته وعده وه چې په وعده باندې رسول الله مبارک چې به د چا سره وعده وکړله په هغې به ډېر مضبوط ولاړو بیا یو سړی د رسول الله مبارک سره روانو رسول الله مبارک سره چې کله روانو نو هغه کور ته لاړ وي تاسو دلته کې ودرېږئ وي زه راځمه هغه سړي د ذهن نه دا خبره ووتله چې رسول الله مبارک ته ما خبره کړې ده چې زه به راځم ستاسو ځای ته واپس په هغې کې 3 ورځې تېرې شوې 3 ورځې په هغې کې تېرې شولې د هغې نه پس چې کله هغه سړی د کور نه راوت په هغه لاره تېرېده رسول الله مبارک یې ولید او خبره ورته رایاده شوه چې رسول الله مبارک سره ما وعده کړې وه چې زه به راځم زما د ذهن نه وتې وه رسول الله مبارک ځای ته راغی د معذرت دپاره رسول الله مبارک ورته مسکی شو وی خندل ورته وی خیر دی ستا د ذهن نه به دا خبره وتې د 3 ورځو پورې رسول الله مبارک د خپلې وعدې چې کوم دی هغه نباوالی کړی او مونږ او ستاسو وعدې یو کس نه به قرض روپۍ والو چې بچی مې بیمار دی یا بله څه پریشانی ده راته 1000-2000 روپۍ راکه او انشاءالله چې د جمعې په ورځ باندې به درته ادا کوم وعده مې ده چې د جمعې په ورځ باندې به تا ته ادا کوم بیا چې د جمعې ورځ راشي سړی ورته ورشي لکه تعالی ما پیسې درکړو هغه قرض روپۍ مې راکړه وی خیر دی مړه دی بله جمعه باندې به درکړم اوس خراب یې نشته راځه ټیک ته دی بلې جمعې په ورځ باندې بلې جمعې په ورځ چې بیا لاړ شي وایي پرېږده مړه د کومه دي چې ډېرې روپۍ دې راکړلې خو 1 زرګون لوټ دې راکړی دی در به یې کم دله که نو زمونږ وعدې بیا داسې یو سړی هغه نه چا قرض پیسې اخیستې وي قرض پیسې چې د کله واخیستې نو دی به پسې ته بار بار ویله که زما هغه پیسې راکړه او نیټه پوره شو ده روپۍ مې راکړه واپس هغه به ورته انې بانې کولې ډېر ځله پسې لاړ راغی خو پیسې ورته هغه نه ورکولې بیا ورته ویې لکه داسې چل وکړه چې دا نیمې روپۍ چې کم دی نو دا تا ته ماف شوې او دا نیمې ماله راکړه وی زه بس اوس خو دې کار وشو اوس دې کار وشو وی څنګه مې کار وشو وی دا نیمې چې څنګه ماف شوې
دغه شانتي با دا نور نیمه چم دی نو دغه شان الله تعالی به ماف کی او تعالی به درکړي. دا غینه بعد چې کم دی نو رسول الله مبارک د خپل وعده نباواله په داسې انداز سره کړی دی. یو بل سړی هغه چاله پیسې ورکړوي قرض، هغه چې پیسې چاله ورکړي قرض نو دی به پسې بار بار ته ویل لکه دا پیسې را لراکه او زما او تم ضرورت دی، بار بار به پسې ته خو هغه به تانی بانی کولې پیسې به نه ورکولې. یو ځل پسې لاړه ویل که کار به دې وشي ښه روپۍ بدله در کومه کار به دې وشي. وی څنګه به مې کار وشي؟ نو هغه سړي ګړي بيزي ساتل وي او د هغې دپاره چې کوم دی نو د غنو یو شپول پخوا به خلکو د دې ګړو بيزو د ساتنې دپاره د هغې د غوجلې د جوړولو دپاره هغه شپول تیاراو. نو چې د دې ګړو بيزو کوم ویښته په دې غنو کې ونښلي، په دې غنو کې د دې ګړو بيزو دا ویښته ونښاته نو هغه به زه راجمع کړم خرڅ پې کړم نو ستاسو به پیسې به ادا کړم. نو هغه وخاندل د ځان سره چې لکه داسې عجیبه خبره کوي، ګړې بيزې خو د غنو نه ځان ساتي، د دې ویښته به څنګه په دې کې نښلي؟ د ځان سره یې وخاندل. نو چې کله یې وخاندل نو قرضدار یې ورته وایي قرضدار یې ورته وایي چې د نقدو دې واورېده نو څومره خوشحاله شوې. نو زمونږ وعدې چې کوم دی بیا دغه د قرض په معامله کې مونږ دغه شانتي. رسول الله مبارک فرمایي وعده چې کوم وکړئ تاسو نو هغه بیا نباوای، هغه بیا سر ته رسوي. او کم قرضدار چې رسول الله مبارک فرمایي کم قرضدار چې په دین نیت د چانه روپۍ واخلي چې دا قرض به دته زه ادا کوم نو الله تعالی دې انسان ته توفیق ورکړي چې دغه قرض دې ادا کړي. او که په دین نیت ته واغستې چې یاره بس شی دی وامې غسو ګرځي دې راپسې بیا نو الله تعالی دې انسان ته بیا د سر نه توفیق نه ورکړي چې دا قرض ادا کړي. په هر صورت کله چې دا دوه کسان رااله په دې ابو بصیر پسې نو رسول الله مبارک وسه هغه روان کو او هغه خلکو به دا توري د ځان سره داسې ګرځولې لکه دا زمونږ دا خلک چې دا ټوپکې مشینان دی غاړو ته چولي او داسې ګرځي. په هغه وخت کې وسله دا توره هغوی دا توري غاړې ته اچول وي او دی راغی دا رسول الله مبارک وسره دی ورسره روان شو. ذوالحلیفه یو مقام دی هغې ته چې کله ورسېده نو دوی ستړي شوي کوز شو. چې کله کوز شو نو دا ابو بصیر ورته ویل که ستاسو خو ډېره بهترینه توره در سره ده دا توره دی وایي ماله لږه راکړه چې زه یې وګورم. نو هغه وایي چې دی خو مونږ را روان کړی دی او بس بوځو به له ځان سره. نو چې توره یې ته څنګه واغسته او تاو شو دا سر یې وله وو او هغلته یې د سر ورساو او بل هلته کې ناسو پیشاب کول. نو چې هغه ته پته ولګېده چې یاره ابو بصیر څخه توره ورسره ده او ملګری یې لاله مړ کړ نو هغه باغ نه اختیار کړ، منډې یې ووالې منډې کړې. ابو بصیر خو هم د رسول الله مبارک صحابي و، زړور غیرتي انسانو، هغه توره په لاس کې ورسره ده او روان دی پسې حتی تر دې پورې چې دا سړی دا د رسول الله مبارک مسجد نبوي ته ورسېد. کله چې ورسېد نو وی ولې څه پریشانی ده؟ پریشانه را روانې یېرېدلی ولې؟ ولکه ستاسو هم توره در سره ده راوګرځه جنګ وکړو بس ته به وګټې یا به د ابو بصیر وګټي. خو الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې چا ایمان راوړ او په دې ایمان باندې د پختګي اختیار کړله، د دې ایمان لوازمات اختیار کړله، د دې ایمان فرایض اختیار کړله، د دې ایمان واجبات د اختیار کړله، نو دې انسان کې الله تعالی غیرت پیدا کوي، په دې انسان کې الله تعالی شجاعت پیدا کوي، په دې انسان کې الله تعالی بهادری پیدا کوي. هغه بهادری د چا سره ورسره وه؟ د ابو بصیر سره ورسره وه. ابو بصیر په سروس تر روان دی. چې کله راغی نو الله تعالی رسول ورته فرمایي وای ابو بصیر دا څه معامله ده؟ وایي د الله رسول تا د خپلې وعدې نباوالی وکړو او تا خو د هغوی سره زه ورسره کړم چې د دې حدودو نه ووتو نو ماتې توره واغسته او د سر مې کټ کړ او بس اوس خو ما په خپله باندې ځان عذاب کړی دی او راغلی یم ستا خدمت له
ستا خدمت کوم. ا سړی وته وای نه دا سړی به اوس ماته حواله کې چې زه ورسو ویزه بوزي وینا دا توره تیواله دا توره او زبول لاس سره منو دي چې به بوزما سینه چې بل په شانتي می بیا کوترانه کې وصل. بهر صورت هغه سره نه ته وی چې لکه دا خو ما په خپل باندې ځان آزاد کړی دی او زه راغلی رسول الله مبارک خپل وعده نه باو کړله. یو صحابي راغی او هغه ابو بصیر سمجاو که چې تداسي چل وکړه چې دې ځنه و تختاو د سمندر غاړې ته لاړ شه. هغه دا غزینه و تختید لاړ دی سمندر غاړې ته الته کې به اوسېده. بیا څه وخت پس هغه ابو جندل مرازات شو د دې سهیل دا بچي دیم راغی دا غزینه او کوم مسلمانان چې با هغه زینه آزادېده نو هغه به راتللو دو ابو بصیر زی ته بتلو هلته کې هغه یو زبردسته ټولنه جوړه کړه خپل قبیله جوړه کړه او کله چې بیا د دې کفارو د دې خلکو قافلو د شام طرف ته د کاروبار په حواله سره سفرې کولې پاغیو باندې مختلفه قسمه حمله کولې او هغه ته به نقصان رساو. سو وخت بعد د اغیونه خبر راغی د کفارونه خبر راغی چې د الله رسوله دغه کم شرط چې مونږ لګولې هغه شرط مونږ ماتول غواړو د دې وجه نه چې رستاسو خلق خو چې کم دی هغه په مونږ باندې عملي کوي هغه مونږ نه پریدي. نو رسول الله مبارک چې کم شرط یې خو دی هغه شرط هغه په خپل باندې مات کو. نو هغه شرط چې کم دی بیا داسې نه پاتې نشو لکه مخکې چې څنګه وو. بیا رسول الله مبارک یو خط ولیک او هغه خط د ابو بصیر په نوم باندې ولیک چې دا خط ورسوي او چې کله وته ورسید دا خط نو دا وته وایي چې رسول الله مبارک مکمل اجازه تاسو ته درکړې ده تاسو راځي او په مدینه منوره کې خپل ژوندۍ په آزادانه طریقه سره تیروي. هغه خط څو ورځې بعد ورسید ابو بصیر ته او بد قسمتي دا وا چې وخت ډیر تیر شوی ابو بصیر او دیو به خواړه سه ایمان دې ته ویل کېږي. اوس ایمان وای دی سیسته دیو به د ونو پاڼې خوړې کله چې به وږي شو نو د ونو پاڼې به خوړې. دا یو سیس چې کم نه هغه بغیر د څه مهنت چاته میلاو شي کنه کم مال اکثر که تاسو خیال کړئ نو کم بچی ته چې د پلار نه د نیکنه کم مال پاتې شي او هغه په خپل لاس پولای کړ نه هغه به د ځانه خوله نه بول نو هغه ډیر به حساب به کتاب خرج کوي. خلک کوئی مړه دا وته د مور پلار نه د نیکنه چې کم دا مال پاتې شوی دی. او کم انسان چې په خولت پې کړي کم انسان چې په لاس باندې پولای راختلی د خپل پسرو غارمو کې کار کړی دی د په باران کې کار کړی دی نو هغه 500 روپۍ لګولم بیا ډیر ګران دي ته ډیر په احتیاط سره لګي. د ایمان ما او تا د مور پلار د نیکونو نه داسې راغلی دی چې یاره مونږ او تاسو به سخت نه تیره کړ بس یو تسلسل دی دا را روان دی او ما او تا ته د ایمان میلاو شوی دی. که چېرته په دې باندې ما او تا سخته تیره کړې وې تکالیف او مشقتونه هم پې برداشت کړي وې نو دې ایمان به ما او تا ډېر خیال ساتلی د دې ایمان به ما او تا پاسداري کولې د دې چې کوم لوازمات دي د هغې به هم پاسداري کولې. هغه صحابه کرامو ځکه د ایمان قدر و چې هغوی په خپله په دې باندې تکالیف برداشت کړي سختې سختې پې برداشت کړی وې. په هر صورت دغه خط چې کله ابو بصیر ته راورسېد ابو بصیر د ونې لاندې پروت دی په خاورو کې پروت دی او د هغه وخت چې څه ګټه وه یا خاورې وې بالغ هغه سر ته دی او اخیری حالات دي. دا خط چې کله ابو بصیر ته راغی صحابه کرام ته غیر چاپیره ولاړ دي ابو بصیر دا خط راواغس او ښکلی او به په سترګو باندې کېښوده وکاش ایمان خو ما د دې دپاره راوړی مسلمان شوی زه د دې دپاره ومه چې زه به د رسول الله مبارک خدمت وکړم. د اوس مقاصد بیانوي د ایمان د رسول الله مبارک خدمت په وکړم رسول الله مبارک ته به چپلې سمې کړم رسول الله مبارک سره به په سفر او په حضر کې ځای او ځای ما رسول الله مبارک سره به زه خپل وخت تیر کړم. خو کاش چې هغه نسبت او هغه مقام ما ته حاصل نشو. خو خوشاله په دې خبره ما چې ما وی چې کله زه مړ کېږم
نو زه به د رسول الله مبارک مخې ته پروت یم او زه به مړ کېږم خو خوشحاله په دې خبره باندې یم چې نن زه په آخري وخت کې د رسول الله مبارک د خط سره ملاقات کوم او زمانه ساخي او اشهد ان لا اله الا الله وي او په هغه ځای کې چې کوم دی نو ساتي وخت دوی خلکو په دې ایمان باندې د خپل دین اسلام د پاره ډېرې سختې برداشت کړي دي ډېر تکالیف برداشت کړي دي ایمانونه مضبوط کړي نو هغې ته الله تعالی ځکه دغه مقام ورکړ ځکه یې ورته دغه لویه درجه ورکړله دغه شان کما او تا راولګو او خپل ایمانونه مضبوط کو په وړه خبره خپل ایمان نه خرڅو بغض او کینه ختمه کو نو زما او ستا ایمان به مضبوط شي زما او ستا ایمان ته به الله تعالی ترقي راکړي ما او تعالی به الله تعالی هغه لوړ او لوی او ستر مقام راکړي که دا څیزونه موږ د زړونو نه وویسته موږ خپل ذهنونه صفا کړه موږ خپل زړونه صفا کړه نو زما او ستا به بیا هم لویه مرتبه د الله تعالی په نیز سره د رسول الله مبارک په نیز سره کله چې بیا رسول الله مبارک ته مخامخ کیږو او رسول الله مبارک ما او تا ته مخامخ کیږي نو بیا به ما او تا ته دا نه وای چې ته زما امتی نه ته سیټ تشه ته زما امتی نه ته یو طرف تشه او چې کله مونږ د ایمان پاسداری کړي د ایمان د واجباتو د لوازماتو خیال هم ساتلې نو رسول الله مبارک به ما بیا او تا ځان ته رانږدې کوي سینې ته به هم رانږدې کوي حوض کوثر به راله راکوي په خپلو لاسو باندې نو ستاسو د ټولو په خدمت کې عرض دا دی چې د نن نه پس خپل ایمان مضبوط کو مونږه خپل ایمانونه مضبوط کو په وړه خبره باندې خپل ایمان ته نقصان نه رسو د دې نیکۍ مثال چې کوم دی کنه د نیکۍ دا د شودو مثال دی د نیکۍ یو کس دی هغه ډیر زیات شودر اول وشل د غوانه میخینه اوخینه د دې سيزونه شودر اول وشل او په غټ لوخي کې جمع کړ د ډیر شی شوده جمع کړ او بیا وتا یو پیاله زهر ورواړول دا شوده د استعمال قابل دي دا شوده د استعمال قابل دي نه دي قابل د نیکۍ مثال دغه شودو دی او د بدی مثال دا د دې زهر دی کته ډیر نیکۍ وکي ډیر زیات چې کوم نه هغه عبادتونه وکي الله تعالی ته سجدي ولګي او بیا په لږه شانتي بدی وکي نو هغه ټول نیکۍ تاسو کړی هغه لاو دې کړی ختم دې کړی خپل نیکۍ نو لہذا په خپل ایمانونو باندې مونږ کار وکړو د نن نفس مونږ کم طرف ته روان یو کم طرف ته روان خپل ایمان باندې تاسو سوچ کړی چرته رواني مزه زبر الله تعالی مخې ته ودرېږم د الله تعالی ته جواب ز سور کوم د خپل ایمان په حواله سره د دغه جواب د درستولو لپاره د نن نه پس عزم او اراده دا وکړو چې خپل ایمانونه به مضبوطو خپل ځان به په دین اسلام باندې مضبوطو خپل نیکۍ به هغه په وړه بدی باندې چې کم دي سيزونه نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي